اقرأ وخليها ورتل القرآن. دا مسله اوس بیانو د سماع موتا ده. مړي اوري او کنه اوري. په پاکستان کې او افغانستان کې غټه جاخه ده. دا حیاتیان دي او دا سری مماتیان دي. او دوی چې حیاتیان وي مماتیان بدعتیان دي. مماتیان وي حیاتیان سری مشرکان دي. او که د مور حلال پیداس کړي هغې وایي ته روزه، بل وایي که تر خپل پلار نه پیدا یو ته روزه. دا یو وایي ته دیوبندی نه اصلي، دا بل وایي ته اصلي دیوبندی نه، موږ اصلي دیوبندیان یو. زما په دې کې کار نشته چې کوم یو پکې اصلي دی او کوم نقلي دی. د خپل کور مسلې د ځان له دې حل کوي. زه په اصلي او په نقلي څه کوم؟ زما کار د مسلې سره دی. اوس دغه دوی د خپل منځ کې کیني چې کوم یو پکې اصلي دی او کوم یو پکې نقلي دی. خو هر یو دا وایي چې موږ څه یو، موږ دیوبندیان یو، دیوبند سره زموږ تعلق دی. نو بیا به یې کې دننه فرقه ده. یو ته ویل کېږي حیاتیان، بل ته ویل کېږي مماتیان. حیاتیان دا وایي مړي همیشه اوري، مماتیان دا وایي مړي بالکل نه اوري. او د دې لپاره مناظرې او ټوپکې او کت او بر او درز او دروز. دا مسله دومره غټه نه ده چې مناظرو ته اړه. خو مناظرو ته به دا خبره لازم اړه ځکه چې هلته دی د ده نه مني، دی دغه نه مني. حق پکې څوک غاړه نه ږدي. نو چې حق ته غاړه نه ږدي یو قصه به دغې ته واوري. یعنې که چېرته په ارام کښېناستې دا علما، دا خلک ما ته وایي نو تاسو علما ولې نه یو کېږئ؟ نو راول علما که ما سره یو کېږي یو به شو که نه. قرآن او حدیث په دسترخوان به کښېنو خبره حل کېږي. والله العظیم د کعبې په رب د قسم خورم د قرآن او حدیث دسترخوان ولګوئ را دي شي حیاتیان او مماتیان او زه ورسره هم کښېنم. مړي اوري که نه اوري دا به د قرآن نه ثابته کړو د حدیثونو نه. خبره ختمه شوه. هلته مسله بله ده. زمونږ مشران او ستاسو مشران بیا کار ورانېږي. بیا د قرآن او حدیث به دسترخوان څوک نه کښېني، هغې ته به څوک نه کښېني، غاړه ورته نه ږدي. زه تاسو ته لنډه مسله بیانوم او تفصیل له ډېر نظم کې وخت یو څو منټه پاتې دي. بعض علما دا وایي مړي همیشه اوري، لکه دا زموږ په دې ملک کې د حیاتیانو دغه منهج دی. او بعض دا وایي چې مړي بالکل نه اوري. ښه دا کوم چې وایي چې مړي بالکل نه اوري دوی راپاڅېدلي وو، په هغو باندې رد کوو چې ستاسو دا خبره غلطه ده چې مړي همیشه اوري. نو په خپله به کې هم ورننوتو، د حدیثونو نه انکار شروع کړو. وسطیت، نه به افراد کې نه به تفرید کې، نه به د حد نه اوري نه به کمېږي. قرآن او حدیث کې چې سري زموږ په ایمان دی. او دا ډېر اوچت نعمت دی چې الله ګوره موږ ته نصیب کړی، شکر به وباسئ. الاستسلام، غاړه یې ښوده د الله خبرې ته او د پیغمبر خبرې ته. موږ ترې نه مخکې ځو نه دې شاته ځو. کوم علما چې دا وایي چې مړي اوري د هغو سره په دې باندې خپل دلایل دي. د ډېرو پکې تاویلات کوي او بعض داسې روایتونه ورسره شته چې هغه بلکل منګړت او کمزوري دي. بل طرف ته دغه دي وایي بلکل نه اوري، او دوی دا خبره هم صحیح نه ده. صحیح منهج دا دی د قرآن او د حدیث منهج درته وایم. ګورئ زما کار نه د حیاتیانو سره شته او نه د مماتیانو سره، زما کار دی د محمدیانو سره. هغو دا وایي چې مړي اصل دا دی چې نه اوري. به دې ته زه یو څو دلایل به ښیم انشاءالله، او کله نا کله اوري، په دې به درته هم دلایل ښیم. او کوم خلک چې دا وایي چې مړي نه اوري او کله نا کله اورېدی شي، دا مذهب دی او دا قول دی د عایشه رضی الله عنها او د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما او د عبدالله بن مسعود. دوی موږ ته تاسو 20 کاله مخکې نه وایي. دا څوک دي؟ عائشة رضي الله عنها، عبد الله بن عباس او ابن مسعود رضي الله عنه. عام صحابه کرامو دا منهج دی. دا کوم چې موږ احناف دوی ته د خپل مذهب پته نشته. ابن عابدین غټ عالم او فقيه د احناف مذهب کې هغه دا قول. ابن الهمام، ابن نجيم او نور د احناف غټ امامان. او دغه شان د امام مالک مذهب دی، او قاضي ابو يعلى د امام احمد بن حنبل غټ د مذهب غټ مولا دی، غټ امام دی. هغه هم دا وایي. د شیخ الباني رحمه الله هم دغه قول دی. د شیخ ابن باز رحمه الله هم دا قول دی. د شیخ ابن عثیمین رحمه الله هم دا قول دی. د دوی سره په دې باندې دلایل دي. اولنی دلیل الله په قرآن کې وایي انک لا تسمع الموتى،
اے پیغمبر ته اورول نشي کولای چاته مړو ته ولا تسمع الصم الدعاء او چې سړی کونی ته هغه ته اورول نشي کولای اوس دا آیت علما دا وایي امام ابن جریر رحمه الله دا وایي په تفسیر دې آیت کې وایي دا یو مثال الله بیان کوي اے پیغمبره ته مشرکان نشي پوه کولی نو ته خبره اورولی شي لکه څنګه چې په قبرونو کې مړي پراته دي هغوی ته هم ته نشي اورولی نو دا خو واضح آیت دی که نه دی چې مړي نه اوري دویم دلیل به بل والا وما يستوي الاحياء ولا الاموات الله وی ندی برابر مړي او ژوندي ان الله يسمع من يشاء الله چې وغواړي چاته اوري وما انت بمسمع من في القبور او په دې قبرونو کې چې کوم پراته دي ته نشي اورولی دا خو واضح دی دریم دلیل بل والا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الله دا دوی چې ولاړ دي الله نه نور ته چغې وي دوی په خپله پیدا شوي دي نو دوی به څه پیدا کړي اموات غیر احیا مړي دي ژوندي نه دي وما یشعرون ایان یبعثون دوی ته خو دا پته هم نشي چې کله به راپاسي او ته یې اوري دا دلیل به بل واوره څلورم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم که تاسو دوی ته چغې وایي دوی ستاسو خبرې نه اوري الله وایي نه اوري دا د الله خبره ده او دې کې ته یو فایده ذکر کم دا کم چې وایي چې مړي اوري همیشه دې چې ورشي قبر له دا وکړي او دغه وکړي او داسې وکړي بیا وایي واورېدو څه وایي واورېدو او دې جواب هم ورکوي ځکه دې چې ورته اواز وکړو خو مطلب دې دی چې اوري که نه او چې اوري خو هسې ورته نه کوي که نه څه جواب چې غواړي که نه نو جواب د ده په ګمان کې ورکوي ځکه ورته دی ولاړ نو ته ورته واورېده وایي او جواب یې درکړو وایي او وایي تا واورېده هغه جواب تا واورېدو وایي نه نو مړی اوس کم یو دی مړی کم یو دی دا قبر کې چې پروت دی دا بهر چې ولاړ دی دا بهر چې ولاړ دی دا مړی دی هغه دننه ژوندی کو او داسې شو مړ شو دا ژوندی د دغه قبر والا آواز نه اوري دا ژوندی دی ګورې او دا څه وایي وایي دا مړ اوري قمقله ته ژوندی نه اوري دغه مړ به څه واوري حالانکې ستا او د ده په منځ کې صرف دغه ښه اورېدي نه تا دغه خبره وانه اورېده او ته زما خبرې اوري دا یو ناشنا فایده ځان سره یاد ساتئ ښه بیا بل دلیل پنځم دلیل ګوره کوم خلک چې په مقابل کې د حق په مقابل کې او په خپله خبر باندې دلایل ثابتوي د دوی په دې دلیل کې زموږ دلیل لکه دا حدیث معروف حدیث دی امام بخاري راوړی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما و چې کله د بدر دا غزا ختمه شوه او د مشرکان دې کوهي ته ورګزار کړو مردار شوي رسول صم لاړ او د کوهي په دې غاړه ودرېد او دی ورته وویل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا هسې چې درته الله ویلو کوم لو چې کړی هغه میلاو شو که نه نو صحابه کرامو یا رسول الله ته مړو ته خبرې کوې رسول صم ورته انهم الان يسمعون دوی وس زما دا خبره اوري وس اوري دا زمونږ دلیل دی ورې ښه وس اوري څنګه زمونږ دلیل دی یعنی وس اوري عام حالاتو کې دوی نه اوري دویمه مسله دلته دا ثابته شوه چې دا الله را ژوندي کړو د پیغمبر دپاره چې دا خبره واوري نو چې الله وغواړي کي خو د عام حالاتو کې نه کیږي او کله چې عایشه رضی الله عنها په مخکې دې تذکره وشوه چې رسول الله صلی خو ولاړو هغو ته خبرې ورته کولې ورته ویې چې مړی یې نه اوري نو هغې ورته هم دا وویې وی انما قال النبي صلی الله علیه وسلم انهم الان وی رسول صلی خو ویلو چې اوس یې اوري وی بیا ورته ویې دا آیت دې کسې نه دی اورېدلی انک لا تسمع الموتى دا د عایشه رضی الله عنها خبره ته کوم او صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابو طلحه رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم د بدر په ورځ دا امر وکړو چې څلېرویشت کسان د قریش مشرانو مرداران شوي وایي دوی دې کوهي ته ګزار کوي نو کله چې هغې ته ګزار کړو 3 ورځې بعد رسول وسلم ورغی ولته ودرېد او د یو نوم یې اخیستو یا فلان پلاني د پلاني زویه اوس څنګه اسه چې ما ویلو هغه شانده که نه پلاني زویه تاسو ولې نه منله د الله او د الله د پیغمبر عمر بن خطاب په خوا کې ولاړو يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها يا رسول الله تقو بدنونو تليجي سابقي نشتي ديز كده وناشنا دليل خيمة
مطلب دا دی چې عمر بن خطاب چې راکمه خبر وکړه چې مړي یا رسول ته مړو ته څنګه خبرې کوي رسول صلی الله علیه وسلم د عقیده جوړه کړې مړي نه اوري په دې ورسېدی که نه ځکه خو هغه د اعتراض وکړو دا ډېر ناشنا دلیل دی اعتراض یې وکړو رسول صلی الله علیه وسلم ورته عمره اوس یې اوري په دې کې بل دلیل واوره په دلیل کې دلیل واوره که د عمر بن خطاب دا خبره غلطه وي نو رسول صلی الله علیه وسلم ویل عمر ستا خبره غلطه ده مړي خو اوري همیشه خو داسې ورته ونه وایي چې ستا خبره څه ده غلطه ده غلی پاتې شو چې عمر خبره دې صحیح ده خو اوس دوی اوري او ځکه امام قتاده رحمه الله سوي احیاهم الله حتى اسمعهم قوله توبیخا وتصغیرا وندما وی الله دوی له طاقت ورکړو دي مشرکانو له چې پیغمبر دا خبرې واوري چې ښه ذلیله شي نو دا حالات خاص شو بچا پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس دې ویل مطلقاً چې مړي بالکل نه اوري بیا به د دین هم انکار کوي نو موږ وایو کله کله اوري کله نه کله کې یو ځای دا دی دلته اوري یو دلیل دا شو بل دلیل والا شپږم امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ودرېدو درې ورځې بعد په دغه کوهي باندې د بدر په دې کوهي او دغه خبرې کولې چې پلاني او پلاني نو عمر بن خطاب او نور صحابه کرام وی یا رسول الله درې ورځې بعد ورته اواز کړي وهل يسمعون الله وایي چې انک لا تسمع الموتى عمر بن خطاب دا آیت وی د دین هم دا ثابتېږي چې دا آیت مراد هم دقه ده انک لا تسمع الموتى چې مړي نه اوري رسول صلی الله علیه وسلم اوري اوس اوري خبل وم دلیل واله امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لله ملائکه سیاحین فی الارض د الله ملائکه په ځمکه کې ګرځي چې څوک په ما سلام واچي هغوی ما ته رارسوي په دې کې دلیل شته زموږ چې مړي نه اوري څنګه به ځي ملائکه ورته رسوي که مړو اورېدې نو بیا به ډایرېکټ اورېدې دوی ته پکې به ضرورت نه و دا تقریبا و یا تدلیل دا کافی دی انشاءالله د مسلې د وضاحت لپاره چې مړي نه اوري دا بنیاد دی کله نا کله اوري په کله نا کله کې یو وخت دغه دی د بدر دا قصه دویم رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې دا حدیث دی ان العبد اذا وضع في قبره کله چې یو بنده په قبر کې کېښودی شي وتولى عنه اصحابه خپل خپلوان ملګري ته واپس شي انه لا يسمع قرع نعالهم د خپو اواز یې اوري قدمونو رسول الله صلی الله علیه وسلم انه لا يسمع اوري ما سره یو مولا دی یو مماتې چاته وایي وایي چې بالکل نه اوري د پنجپیریان وایي بالکل نه اوري ما ورته وایم مولوي صاحب په صحیح بخاري کې حدیث دی وایي خندل وایي په هغه ته پوه شوی نه یې ښه ده موږ به پوه کړه وایي نه د دې مطلب دا دی چې د ده سره حساب کتاب دومره زر شروع کېږي چې لا خپل خپلوان یې تلي هم نه وي نو دا کنایه ده د دې چې حساب کتاب زر شروع کېږي ماشاءالله په دې خبره صحابه کرام نو پوه شوي تابعین نو پوه شوي سره باید 1400 کاله بعد ته رالې ته به پوهېږي نو ګوره دې ظالمان هم ظلم وکړو اوس لګي دي حدیثونه تهوی راته وایي د صحیح بخاري روایت ښه دې ځای کې به څه وایي ځه منکر نکیر په قبر کې سوال جواب کوي که نه کوي کوي که نه درې سواله کوي که نه زموږ نه به څه غواړي جواب به غواړي که نه نو چې تا سوال اورېدلی نه جواب به ورکړي نو اوس دې ځای کې مماتیانو ته وایي دلته به څه کوې ته خو چې مړي بالکل نه اوري دې ځای کې به څه کوې لازم به دا خبره کوې چې په هغه ځایونو کې اوري کوم ځای چې الله او د الله رسول ښوولی او دا عقیده ده او منهج دی د سلفیانو د اهل حدیثو د حقیقي اهل سنتو چې اصل دا دی چې مړي نه اوري شیخ الباني رحمه الله وایي لم أرى من صرح بأن الميت يسمع سماعا مطلقا كما كان شأنه في حياته وما چې د څوک داسې نه دي لیدلي په علماو کې چې هغه داسې ووایي چې مړي همیشه اوري لکه څنګه چې په ژوند کې اوري ولا أظن عالما يقول به او سوى ما عالم به دا خبره وکړي ځکه چې دا دومره واضحه دلایل نو نتیجه دا راووته او په دې خبره ختمو او دا خبره مې لږه اوږده کړه دې لپاره ځکه چې دا مسله اهمه ده چې کم خلک چې دا وایي چې مړي همیشه اوري د دوی دا قول څه دی ضعیف دی او کم چې دا وایي چې مړي بالکل نه اوري نو دوی دا قول څه دی ضعیف دی صحیح خبره دا ده لکه څنګه چې شیخ الباني وایي تحقیقي خبره دا ده چې د قرآن او حدیث سره مطالعه وکړي هغه دا ده چې اصل دا دی چې مړي نه اوري هذا هو الاصل دا اصل دی فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال
او که چېرته ثابت شي چې بعض حالاتو کې اوري لکه څنګه چې وایي دغه حدیث دی چې د قدمونو اواز اوري یا قلیب بدر ده فلا ينبغي ان يجعل ذلك اصلا د دې نه به اصل نه جوړو نو موږ به څه وایو چې مړي کله نه کله اوري فانها قضايا جزئيه دا به جزئي مسله شي کلي قاعده به نه وي کلي قاعده څه ده مړي نه اوري دا قاعده ده او کله نه کله اوري او دا هم حق مسله ده او د افراط او د تفریط په منځ کې مسله ده الله سبحانه وتعالی دې موږ په حق باندې پوه کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته حق واضح کړي او الله دې موږ له توفیق راکړي په حق باندې عمل کولو